پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وصال نه پس لومبنه غټه مسله امت ته چراغلا ناغه دا و چې بادشاه بسوک وي خلیفہ او مشر بسوک وي ځکه د امت ټول مسائل هغه د بادشاه سره تړلي دي حاکم وقت چې بادشاه هغه به جمع ورکي هغه به د اختر منظم کوي کمل باندې چا حمله وکړ هغه به د هغې او فیصله کوي دا ټولې خبرې د بادشاه سره تړلې دي نن سبا زموږ ستاسو بادشاهان چې دي نو هغې ته په مسله باندې ځان بدې ښکاري موږ او تاسو داسې خلکو پسې روان یو چې هر سړی چې څومره ډېر کنځل کولی شي څومره بېدینه نو هغه زما ستا مشر وي او چې کوم سړی په دین باندې پوهېږي هغه ته زه ورته سپک ګورو هغه ما تا ته ساده ښکاري یاره خلکو څومره ترقي وکړو دوس هم ساده جامې چولې دي او زما ستا په ذهن کې دا دي چې دا پینټ هم واچو دا ګیره برېت هم وخورېل او دا زنانه هم بار ته راوښکي او په دفترو کې ښځه هم ناستي او سړی هم ناستي نو موږ وایو جوړ دا ترقي ده قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دا یهود او عیسایان تاسو نه د هغې پورې نه خوشحالېږي که ډېر هم ورته کپړې بدلې کې که ډېر هم ورته ښځې او سړي بار ته راوباسئ او ډېر هم ورته جیجي کوئ دي نه خوشحالېږي تر دې چې تاسو د دې دین نه وي اختیار کړی چې دا دین اسلام پرېږدی یهودیت او عیسایت اختیار کړي نو بیا به درنه خوشحالې شي او نن سبا زموږ ستاسو ټول هر څه په دې کې دي چې پلانکې خوشحاله شي ډیمړې خوشحاله شي الله ناراضه دی د هغې فکر نشته د الله د پیغمبر طریقې ماتېږي خیر دی نو لومبنۍ مسله دا ده چې خلیفه به څوک وي یو ځای و عام لکه زموږ ستاسو چې اجره وي یو عام ځای خلک به کې کیني باسي سقیفه بنو ساعده نو په یې کې چې کوم د انصارو د مدینې منورې خلکو و ټول لاغون شي وایي چېرې یو بادشاه به زموږ نه او یو به د مکې مکرمې چې کوم مهاجرین دي یو به د دې نه وي په دغه وخت کې دوه بادشاهان راغلي وي نو د امت چې څومره هغه محنت او ټول ضایع کېدو په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق سے ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما ته چوي چې دغه صورتحال دی دې دواړه لاړه عمر فاروق سے وایي چې زه په لاره تلم نو ما ذهن کې یو بهترین تقریر جوړ کړو چې رضال تلاړ شم دا مقرر چې تقریر کړي نو داسې نه کوي دا خو تاسو سره قدر نشته په خپله مرضۍ باندې راځئ کور کې ناست یې چېرې کله مړو غواړي او مولوي صاحب تکبیر الله اکبر کی په زه به هم راشم زه به ورسره ودرېږم خدا یاد لرئ دا ناشکرۍ کې راځي تا تاسې هم څوک دروازه وډبئ که نه نو زه ورته وله بار ته روځو سبزۍ والا چغو وي څومره په منډه وله راځو او چې د الله د کور نه د الله اکبر اذان اعلان د تو چې جومات ته راشه حی علی الصلاح حی علی الفلاح نه مونږ کور کې ناست یو نو زما ستا سړی په کومه بېغورۍ باندې به جاړي که زمونږ یو کار هم ټیک نه دی خو بیا هم په دې شکر دی چې کم از کم د اسلام د لا اله الا الله د الله اکبر د جماعت خدای دا توفیق راکړي چې جماعت ته راشو نو حضرت عمر فاروق صاحب وایي چې ما یو تقریر جوړ کړو او مې چې ځان ته لاړ شم نو زه به دا ووایم چې هلته کله لاړو نو حضرت ابوبکر صدیق صاحب راته ووایي چې ته چپ شه ته به خبرې نه کوې وایي زه یې غلی کړم او په خپله باندې ودرېدو او بیا په خپله بخاري شریف کې دا دي چې دومره ښکلې بیان یې وکړو او دومره ښکلې خبرې وکړي چې کوم زما زړه کې وي هغې هم وکړي او د هغې نه علاوه نور هم ښکلې خبرې وکړي او بیا د انصارو ته وی د مدینې منورې خلکو ته وی چې د ستاسو څومره فضیلتونه دي ستاسو څومره مقام دی ستاسو د دین دپاره څومره قربانۍ دي دا ټولې مونږ منو ستاسو فضیلتونه خو د نور په رنګې روښانه دي خو دومره ده چې د عربو او د مکې خلک د قریشو نه علاوه د بل چا مشري نه مني که مونږ تاسو مشران کړو بیا به راسره هغې نه ودرېږي او بیا ابوبکر صدیق صاحب ورته ووایي چې دا دوه کسان دي حضرت عمر فاروق صاحب او ابو عبیده ابن الجراح صاحب دا دواړه غټ صحابه دي دې کې د یو کس سره بیعت وکړې حضرت عمر فاروق صاحب وایي زه پې وړاندې شوم ما د ابوبکر صدیق صاحب لاس وړاندې کړو چې نه د الله د خپل پیغمبر سره ډېر ژوند تا تېر کړي دي ټولې قربانۍ ستا دي نو لہذا ته به زموږ خلیفې نو بس په موقع کې ټولو خلکو د ابوبکر صدیق صاحب سره بیعت وکړو دا غټه مسله چې وه دا حل شوه بادشاه راغلو بادشاه حاکم وقت راغلو تاسو وګورئ بادشاه او خلیفه څوک جوړوي د الله د پیغمبر ته چې څوک ډېر نږدې دی زموږ دا امت چې را څومره ډغرې وخي زموږ مسله دا ده چې موږ نه خلکو
دا اسلامی طرز حکمرانیم اخستره زمو استاد په ذهن کې ناراضي چې اسلام هم بادشاہ او اسلام هم بادشاہي او حکومت او ملک چلولی شي زمو استاد ذهن کې صرف دادی چې بس دا به د انګريز په طریقه باندې چلے دا به ټیک وي حالانکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نواخله تر د انګريز د دور نه مخکې څومره اسلامي حکومتونه خلافت عثماني ټول اسلامي طرز عمل باندې حکومت چلیدو دا چې د انګريز راغلو نو زموږ استادو نه ټول ارڅ واغشت نموستان حکومت هم واغشتو ثقافت هم واغشتو دین هم واغشتو تعلیم هم واغشتو تاسو ګوره زمو استاد چې راکم تعلیم کو دا زمو استاد تعلیم نه دی دي ته علما تعلیم هم نه وي دا هنر دی تعلیم دی ته وي علم دی ته وي چې ته په جون تیرې نو سکول کې سړی خډیر تعلیم مو کې ته د جون تیرولو طریقې نه ورزي جون چې دی تیری دا بدی د الله د پیغمبر دی علم او دین درازي د الله د پیغمبر طریقې موږ پرې خو دي چې سړی خدای ناراضه کی د الله پیغمبر ناراضه کی د شیطان ملګرتیا وکي نو په کې بس خیر او برکت پاتې کی نو موږ چې د عادل ترا مختصر بیان کو دا صرف هغه ډایجسټ او یا اخباری بیانات او یا کسی نه وي موږ وی چې زموږ استاد ذهن ته د دین اهمیت راشي چې زه ته جمعه ته اذان شو جمعه ته راشو کور کې مړیو شو د شریعت مطابق موږ دا غو رسومات کو کور کې وعده راغله دا ټول دین دی نوکری کو کاروبار کو د حلال حرام تمیز راشي زموږ استاد په جون کې دا سيزونه کم شوي دي الله تعالی دې تاسو د عمل کولو توفیق راکړي